چې قیامت څو وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څو وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طی شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې دا به ټول بار راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارو غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملائکه به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دی چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خولای چرته حلال نه و خوړلی او دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي
نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه باد نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکارا نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خوې وردار خواره د شراب تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو علال خواره هغه خلق هم نه په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دې خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرام ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام فرق زدا تپوس کولې شم چې لکه استاد کوره وظیفه رااله دا دې پس ګټلې دا دې کم ځنه راوړې استاد کوره ترکاری رااله دا دې کم ځنه پخ کړې ده زدا تپوس کولې نو عرض مې دا عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار راغورځي نو زمون په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله داسو وبدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاس نظر اوس غلوه په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي یا الله دا څوک دي وبدا هغه خلق ده چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول په دې خوله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خوله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړه دوه به تماشا کوله نو دې خوله ټول زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده
نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خلا ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمون د ګس لاس کار دی دا زمون ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بل ډله برا پاس چې دا هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلې بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي د بجای او ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجای وه نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به یې ورته فټ ایمون حالت آخر کې ورته ویل په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټ ټیمو حالت بجای نه شرمیږي سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په تاوده طبقې خو کې نه پرتګیستري او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اون بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وې دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه وشوي چې تاسو دې جمعه ترازی او بو پکې نه ها سو جمعه وشوي اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جمعات کې 3 جمعه وشوي چې وبنئ خلق بیا وداسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها نو چې د ما جماعت سره دال ده نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څخه د خزم خدای مل شه د خزو د لورم خدای مل شه کپرانا ورځ ستاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهی ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه به راټینګې نه کوي لونه دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې دا زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو وهې نو زخم په خپله سټا
او د ځان علاج په خپله کوه. نن کوم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بې چیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک اوبه وړي. د کمیټه ایس ډي او ورته نه راځي، اورسیر ورته نه راځي، ملک اوبه وړي. دا نن 3 جمعې وشوې، دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی دی چې دلته اوبه ولې نشته. د ده کار نو، ایس ډي اوګان راغلی وې، انجینیران راغلی وې چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړم، مالا لنډی په روډم کندې که نستې دي؟ ویلې جي میټیریل نشته. میټیریل پیژنئ؟ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کېږي او کنده ټپه ده. تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه د شګې پند ور په سر که چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا، او چې پند نه د شګې پند ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی. چواریان دي، چواری ته ووایه چې دا نالی وایه که، دروغه ته ووایه دلکه د علاقه وایه که، ماشکی ته وایه که. د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه لی، 2000، او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان. 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبویلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي، دا د کونسلرانو پر کټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیسټم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سیسټم د رئیس دی د ملک بیړه تباه. هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی دا کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي، یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو کړي چې ټیوبویل وسوځي، د کور وران شه، کور د تباه او برباد شه. تا چرې اچانک چې کړي دي دا اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته؟ نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي. هسې ما ته وګورئ، په دې پټو کې خو به م غواګانې، میخې، ګډې، چیلۍ، دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه، په نور څه خو نه پوهېږئ، هسې ماکوان غوندې یئ، خبره پوهېږئ نه. دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې، غواګانې، میخې، چیلۍ دا سریږي.